زمونږه ایمیډیټلی بهر داسې شو شي لکه څنګه چې پرون امیر زمان او د هغو ماتی ګلبرات شو کوو نو موږ د دې غندنه کوو د دې مذمت کوو دا خلک د بلپور سسپینډ کړی شي او د دې خلاف ته شفاف څنګه چې د ای سی سویل سیف ریکارډ دی همدغه شان انکوایري دی وکړي انشاءالله دا کسان به پورته ځي د دې نه پس ای صاحب له مې ورکومه چې ستاسو مطالبې مني او تاسو یو څو خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پلی درې مشرانو کشرانو ماشومانو ګلالو دا څومره مطالبې چې ستاسو دي په هغې کې ما د قومي جرګه چې وختي کوم ډي سي صاحب سره رابطه شوې وه نو په هغې کې دا خبره شوې وه وختي چې په دې کې ایمیډیټ مونږ یو کس سسپینډ کړی و ګلفراز کوم چې آی ایچ سی دی هغه سسپینډ کړی و ځکه چې د اختیاراتو نه تجاوز مونږ یو کس له هم نه دي پکار او نه مونږ د ملک د خلکو د ټیکس پیسې خورو نو اختیارات نه تجاوز خو بالکل په هېڅ صورت قبول نه دي. دویمه د دوی سره دوی یو درخواست راکړی و هغه زاهد صاحب دلته ولاړ دی هغه درخواست باندې ما هغه ټایم کې سمدستي پې کارروایي سټارټ کړې ده او ما وویل چې یاره په دې کې سمدستي انکوایري ښه شفاف انکوایري چې څوک پکې ملوث دي هغه به دې سروس لپاره نه دی خاني ملګري کور کې خلک کوي دا د خلکو د خدمت سروسز دي. درېیم خبره کومه ده چې کوم دلته د کوم کسان چې سسپینډ شوي دي دوی د هغې خبره وکړه نو په هغې کې زما انکوایري په خپله سټارټ کړې ده د خر په ځای به ګلال نه ده ټیک شو که نه زه په خپله د دې علاقې بچی یم د دې خاورې پیداوخ یم زه په دې ځای کې ګرځېدلی کس یم نو د یو کس لپاره موږ به ثابت فورس نه بدنامو او نه به د خر په ځای ګلال داغو چې د بل په ځای به بل داغو ټیک شو. درېیمه خبره دا ده دا لیوي فورس تاسو ماشومان دي دا ستاسو بچي دي وختي هم ساجده ستا د مخې خبرې وشوې دا په دې کې یو سړي که فرض که د اختیاراتو نه تجاوز کوي هغه د هغه انفرادي فعل کیدی شي خو هغه اجتماعي د فورس فعل نه دی ټیک شو. د چا خپل انفرادي شی خپل په ډیوټۍ باندې حاوي کړی دی که هغه په انکوایرۍ کې راووته نو والله چې د خلکو مخکې ویم چې بیا نه پرېږدم ټیک شو. نظر صاحب د امیر زمان ته ټرانسفر کړه ټیک شو شفاف انکوایري به وشي او بل به راشي سسپینډ ګوره بلال کاکا وختي خبره شوې ده خبره دا شوې ده د بایسې اختیار دی تا سره بایسې یو شی دی دی پې پوهېږي واجد پې هم پوهېږي دا زاهد صاحب پې پوهېږي دا ټول پې پوهېږي که په دغې باندې بایسې دا دی که فرض کا ما انکوایرۍ کې غلطي وکړه تا ته د عدالت دروازه کولاو ده ته د عدالت کې د هغه خلاف اف آی آر هغه ټایم کې کولی شي دا د بایسې اختیار دی ټیک شو. واوره زما واوره ساجد غلطه نه وي که نه غلطه نه وي د ټول عمر دا کار کېږي ګوره په فورسز کې دا کار کېږي که پولیس فورس کې تاله د پولیس خلاف څوک اف آی آر نه کوي نو ته لاړ شي بایسې لار تا ته کولاو ده د عدالت اختیار دی نو چې ما نمایوس شوي چې ما نمایوس شوي خبره درته وکړه ایجي شیخ درته بلال زه چې دا اوس دا کوم تاسو درخواست ورکړه په دې کې په دغه کې سسپنشن وشو یو سسپنشن شوی دی که نه انکوایري به وشي لکه تاسو چې څنګه وي دا څوک ورسره دي د دې بیانونه که د دغه نه بعد ګناهګار راغی بیا به د هر څه دغه نه بعد بېګناه راغلو موږ به بس ساجده داسې کار دی ګوره دا د مشرانو سره چې زموږ خبره وشوه ټیک شو په دې باندې خبره وشوه بلال که ما زره ساجد یو کس ته داسې اداره نه دا نه زما د مشرانو سره خبره وشوه هغه خبره درله راغلی یم هغه خبرې په منځ کې ولاړ یم او دا غواړم یو کس لپاره میجر صاحب خپل د دې ایج صاحب او د خبره چې په سبا نه وشوه ګوره خبره واوره ترانسفر یې وشو بقایا به انکوایري وشکېږي یعنې زه اوس کور ناست یم او یو سړی
پیسې کولی شي